نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معراج په موقع باندې چې کله د الله رب العزت دیدار نصیب شو نو د خپل محبوب دیدار وشو او محبوب چې کله دیدار در نصیب کی نو دا زړه چې دی کنه دا بیا هر وخت دا چاهت کوي چې زه د محبوب دیدار وکم د محبوب سره خبرې وکم نو هغه وخت خو دیدار نصیب شو خو بیا ټوله زندګۍ کې خو نو نصیب شوی نو الله رب العزت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دلجویۍ دپاره چې زړه به تړپاویږي د خپل محبوب سره د دیدار نو الله ورته د مونځ حکم وکړو چې محبوبه کلم زما یاد راځي نو ته مونځ ته ودرېږه نو مونځ داسې شوه چې ته د خپل محبوب سره خبرې کوې فقهاو لیکلي دي که یو انسان مونځ وکړي او دا بیا قسم وخوري چې دا ما د الله په ذات قسم وي چې ما اوس د الله سره خبرې وکړې نو دا حانس نه دی بلکل د الله سره خبرې وکړي نو مونځ د الله سره کلام کول دي خبرې کول دي نو چې څومره په آدابو سره وشي هومره بهتره ده دکه وجه ده چې نبی علیہ السلام به بار بار فرمایل الصلاة معراج المؤمنین مونځ د مؤمنانو د پاره معراج دی یعنی د الله سره د خبرو کولو ذریعه ده لکه څنګه چې نبی علیہ السلام ته د معراج په موقع باندې د الله دیدار او د الله سره کلام نصیب شو نو د مونځ په ذریعه سره مؤمن د الله سره هم کلام کیدی شي